چې تاسو وی چې یاره ابو جهل منظم کو روجه یې نیوله په دې کې د هغه علماو خیال دا دی چې بلال مفتی صاحب دا خبرې بالکل د ځانه کړي دي یا چېرته کې د خوب لیدو او دا خبرې یې کړي دي. اصل کې خبره ده سنګر خانه چې د دې خلکو مطالعه نشته بل په قرآن د دې پوهه نشته. قرآن ویلین دی تا ته مولد جمعیت ول په قرآن نه پوهېږي. اول به زه قرآن ویم خو قرآن دی نه مې بیا به د مشر کتاب وښیم. سورې انفال دی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديه. اوس که تاسو د پښتو دغه کې تفسیر راوړو په خپل وګوري وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديه. الله وایي د دې مشرکانو مونږ نه دی د بیت الله په خوا کې مګر دا شپېلې وهلي او لاسونه پړقول دي او بعض علما وی ډانس ته ځکه چې لاسونه پړقول او شپېلې خلک ډانس ته وایي. او صلات خو پیژنې کنه وما كان صلاتهم د دې مونځ چې دی دا نه دی مونځ یې کوو. او بل لا به تا ته اوس قرآن دغه څه وایم خو تا ته ما د دې مشر دی دغه کتاب د ګلدستې توحید سرفراز خان صفدر هغه په دې کې په اخره کې د مشرکانو هغه دغه ذکر کوي چې هغه به حاجونه کول عمرې به کولې منځونه به کول او دارنګ چې د زکاتونه به چې دی ورکول دا وګوره چې د تسلی دی پوشي چې ګوره دې صفه الله تعالی سوی چې د دې موږ چې نه وما كان صلات عند البيت الا مكاء وتسديه نه دی مونږ دوی پنځ د بیت الله مگر سوړي او تانه ورسې کنه صحیح دا قرآن هغه قرآن نه ورته ته چې کوم مولا کنه بیا وته وګوره مونږ دوی د دوی نه مطلب مشرکان او کنه چا خبر روان د مشرکان خبر څه په پاک روان دی الا مكاء وتسديه مگر لاسونه پر قول او سیړې وهلي پوښوي شپېلې چې ته مونږ وایو پوښوي اصل خبره به دا وکم کنه چې د دې مشر لیکلی او کنه زې مواري مخ خدای ته چې کوم مولانو په ځې کنه دا پټک هم نه پويږي قرآن مله نور د خپل مشرانو کتابونه دي کتلي لکه چې دغه مولا ته زمونږ مولوی صاحب مناظره کې کتاب پیش کو د دې مشهور مولا کتاب ته پیش کو هدایت الحیران دوتی دا مولا نه پیژنم زه دې سړي سره سکه صحیح. مفتی صاحب تاسو بل یو خبره کوي د مفتی فرید صاحب د فتاوی نه چې هغه هلته کې لیکلي دي چې یاره جمعیت علما اسلام نه علاوه بل چاله ووټ ورکول دا کفر دی. په هغه ځای کې الفاظ دین دشمنی ده. دین دشمنی او کفر کې څه فرق شته؟ ګوره دا کفر په خپل راځي که د سوجي نه راځي ته راته ووایه سړی څنګه کافر کېږي؟ هغه د خدای نه انکار وکړي د قرآن نه وکړي د مونځ نه وکړي روژې نه وکړي حج نه وکړي حدیث نه کفر راشي چې دین دشمن شو خو دین دشمنی وکړه خو کفر راغی کنه خو اصل کې تا ما تا ته عبارت ویلو هغه عبارت کې مولا تاسو سره دجل کو دا عبارت کې د دې تصویر وباسي تصویر ته مو باسه په دې انټرویو کې لګیو سره دې کې د دین دشمنی جدا ده او کفر بواح جدا ده. دلته قرینه په دې دین دشمنی باندې موجود دي چې دا غنه د کفر اخلي. صحیح. تداوایا زید خلکو ترجمه کومه وای سوائے جمعیت علماء اسلام کی دیگر پارٹیوں کا نصف العین اسلام سے متضاد ہے تو ان کا نصف العین حق ماننا اور جمعیت علماء اسلام کا نصف العین جمعیت علماء اسلام کا نظام اور نصف العین غلط یا موجب تنزل ماننا کفر بوا ہے. اوس وکړه دی وی هغه ته دی چې دین د مطلب دی چې جمعیت نصب العین غلط ګڼل د بل هغه صحیح زه تا دی ویم ته چاله وټ ورکې صفا وای چاله وټ ورکې زما خو ذاتی ته چاله مثال په تور ته نېشنل پارټي له وټ ورکې خی غنې کنه صحیح ته پی ټی آی لوټ ورکې خو صحیح غنې کنه جمعیت لنه ورکې خو غلط غنې ځکه ولنه ورکې کنه دلته کفر بواح شو کنه شو دی و چې جمعیت نصب العین صحیح حق نه منل او د بل هغه منل دا کفر بواح دی او د جمعیت نه علاوه چې څومره پارټي دي د هغو نصب العین د اسلام متضاد دی د اسلام مخالف دی صرف جمعیت والا د اسلام نو د اسلام مخالف چې ته بل چا لوټ ورکې ته شي شوي کفر بواح دا د دجل سره کړی دی و چې د مثال په تور ته جمعیت نه علاوه بل چا لوټ ورکې خو هغه بل سړی صحیح ګڼې کنه دا کفر دی اور ان دیگر پارٹیوں کو ووٹ دینا دین دشمنی ہے دی اور دی په دقه باندې به دغه کړی دی چې کفر بواح هم دی او د دین دشمنی هم ده اور ویل دی ټیک شو ټیک تاسو وایي دا اور چې دی دا جمله د دې جملې هغه کنټینیویشن دی دین دشمنی هم ده پوه شوې کفر بواح هم دی د دین دشمنی بله خبره دا ده چې زه تا ته لنډه ساده خبره کوم دا سوال دی وکړو او دا سوال
په دې میډیا باندې مثال په تور د عام مسلمانانو ته ورسوه چې د فضل الرحمن په دلته مولا ته فضل الرحمن پاټي ولته ما وی ما دې مشر د لیکلي چې جمعیت نه علاوه بل چا لور کفر دی ستا په دې مقتدیانو کې تاسو لیک څوک نه درکوي هغه راته وی ما دا استاد په دې باندې د ټول مسلمانان کافر شو وی او ما تاسو به امامتي ولیکوي وی موږ د پیسو لپاره کوم ته پته چې کافر دی د دې یو مولا دی دا اوس د پیغمبر ګستاخی کړی دا خوب چې بیان کړی دی فضل غفور هغه فضل غفور چې دی دا یو بیان دی هغه بیان ز پتا باندې اورم په هغه بیان کې دی مولا ویلی دی دا لګ واوره په دې مولا بیان کې دغه چې دی مولا ویلی شي دا زمنګ د پارټي چې دا د الله پارټي ده دا د پیغمبر پارټي او زمنګ د جنډه د ابوبکر د دې جنډې لاندې وخت تیر کړو تو وایا چې د دې جنډې د لاندې ابوبکر او تنهو ژوندۍ تیروله نبی رسول الله تیروله او ته دې جنډې مخالف بل پارټي سره خو ته کافر وی کوي نه وي چې د دې فور ته په شک کې د خبري وره د دې سړي د خبري ول ور به تفسیر وکړو دې جماعت الله بل جماعت ویلې ده دا د الله د دین والو جماعت ده الله فرمایي دا زما جماعت ده الا ان حزب الله هم الغالبون د دې جماعت مبارکي الله رب العالمین فرمایلی دي ولينصرن الله من ينصره كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز اے زمان نو شامل شو ملګرو د بدر او د احد د تور یو سپینې جنډې د سوري د لاندې راتلل مبارک شه د بدر او احد جنډې په سوري باندې ابوبکر صدیق زندگی تیره کړې وه د دې جنډې په سوري باندې حضرت حمزه د شهادت سلګۍ تیرې کړې وې د دې جنډې په سوري باندې الله د اسمان نه د نصرت فرشتې را نازلې کړې وې مبارک شئ تاسو هغه قافلې ته راغلئ نور وګد دی وجه دا جماعت او دې جنډې د لاندې ابوبکر تنهو ژوندۍ تیر کړې ادي د لاندې عمر دا کوم جنډه دی دا ته لګېدل د جمعیت ولا دی نه لکه په هر صحابه کې خصوان نه کوم ته وګوره دا توخه دا برګ جمعیت علماء اسلام جنډه دی دی وی کنه جمعیت په جلسه کې لګیا دی چې زمنګ دی قافلې ته دانوي کسان دا زمونږ جنډه دی جمعیت علماء اسلام جنډه دی اسلام جو مبارک شي تاسو کومي جنډې ته راغلي مبارک شي تاسو کومي قافلې ته راغلي دا هغه قافله چې دې قافلې ته الله خپل ویل ده كتب الله لاغلبن انا ورسلي چې الله وي زما رسول به غالب وي داغه نو دا هغه شي نو ته خو په هغه ګوټونه بیلې ته په هغه ګوټونه بیلې پوښوي تاسو هغه جماعت ته راغلئ د چا دعاګانې در سره شاملې وي د چا په دعاګانو باندې تاسو ګوره اوس درته دا وایم مسلمانانو دی مولا وي دی مولا دا ډیر ګستاخ دی دله به ان شاء الله مستقله پرشن شروع کوم دی وی چې دا د الله تعالی جماعت ته جماعت دا د نبی علیہ السلام جماعت ته او د دې جنډې د لاندې ابوبکر تنهو عمر تنهو ژوندۍ تیر کړله او دا د بدر او د احد غ جنډه ده نو د بدر او د احد جنډې مخالف څوک ته ماته لګوي مشرک اوس چې د دې جنډې مخالف د نور عوام مسلمانان دي بسې دی بالفعل خپ کار د جمعیت نه علاوه چې څومره پارټي دي هغه ته کافر وای نن چې زه جمعیت ولته یم نو په دې تکلیفي بعضي عوامو ته به کم نه ساده وته چې دومره سختین د بکار اے مسلمانانو عامو دې مشر لیکل د جمعیت نه علاوه بل چې لوټ ورکول کفر دی او دا خبرې مې ته ورولې دا وې دا زمونږ د جماعت د الله دی د الله دا د پیغمبر جماعت ته ستو وایا چې دې د جمعیت نه علاوه نور خلکو ته کافر وای او کنه وای کما په ابتدا کړی وای کنه دې بیان جواب دیو کی دا د دې عقیده ده دا د دې منشور ده د دې په کتاب لکه دا تو ګورل لګو نور مولانا نه وره مفتی بیت الله دی عالم دی هغه چې جمعیت کې نه مولان دی په جمعیت کې نه مولان دی په جمعیت کې نه مولانا دی مولانا دی او به چې تاسو یې مثلا فرض خان صفدر نو هغه جمعیت نو پته ولګي د ما د مشر په خپل مولان دی د دې خو کزه ته وایم د دې په کم مړ لګه د جمعیت ولا په کم غن څنګه خان حضرت یې مړ چې بل کار شروع کړ د دې په د دې غندونه کې دی او رول شروع کړ دماغ به دې کار په دماغ د دې کم غندې کنه دا کتاب ماته ته وځي په دې کې صفه لیکلي کنه چې جمعیت نه علاوه بل چلو ورکول کفر به وه دی اوس دې کې سوې د خبرې دی وره دی کنه چې دا د الله د جماعت مقابله کې چرشه شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه ده او د دې جنډې مقدغه چې د دې لاندې ابوبکر ژوندۍ تیر کړی دا په ابوبکر تنهو باندې تسوي چې د دې جنډې د لاندې دې جنډې ورته مریم نواز بیانونه کوي دا څومره ګستاخی ده دغه مولا وي دغه مولا یو ځای کې بل خو بل لري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته په خوب کې وی یو ملګری ته چې سبا به زه د میلان مارچ له جرسیل درځم دغه مولا ویلي دغه مولا زه به د میلان مارچ له جرسیل درځم او په دغه جلسه کې بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا
کعبه شریفې سره ناست بل خو دغه دی دا یو بل کلیپ ته زر تراړو ما په هغې کې دا ولي چې نبی علیه صلات وسلام چې دی هغه وي چې زه به سبا دی میلیون مارچ جلسې درځم په ورسېد پې او په هغې جلسه کې بیا مریم نواز بیان کو ته ووایه ستا غیرت دا مني چې کوم جلسه کې مریم نواز بیان کوي ته ورته کښېنې هسې مولا ته چې مولا یو خو د بدرحمان پارټۍ والا خو نه دي بدرحمان پارټۍ والا دی وباسه بل مولا هغه د مریم نواز بیان ته به کښېني خیر سیاسي مولا څه کار دی چې هغه مریم نواز پارټۍ ته کښېني نو دا اوس سیاسي مولا کوي دی وایي چې نبی علیه صلات وسلام چې دی هغه وایي چې زه به سبا د جلسې درځم او په هغې کې څه په هغې کې بیا سبا مریم نواز بیان کو دا د پیغمبر ګستاخان دي د اوټ ټپاره جمعیت والا د اوټ ټپاره هر څه ته تیار دي اوټ والا ورکوه که نه اوټ والا ورکوه بل په جمعیت کې سیکان شته که نشته هندوان پکې شته که نشته پاینټ راټینګ کوم سیکان پکې شته هندوان پکې شته دی وایي دا د الله جماعت دی دی وایي دا د ابوبکر جنډه ده هغه سیک چې د جمعیت چې دی د هغې په پارټۍ کې دی نو هغه دی د الله والا حسابه یې د ابوبکر جنډې لاندې راولي او چې ته په جمعیت کې نه نو تا د ابوبکر دشمن حسابه ځکه چې ته د هغه د جنډې خلاف ودرېږې خو دشمن یې که نه